سلامونه ګرانو کتونکو، اخیل سوزه مخاطب یم د پیښور نه ډي جی اس پی آر لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری 13 ورځ په پروګرام کې په ټاټاک کې د حامد میر صاحب سره چې کومې خبرې کړې دي په هغې باندې تاسو سره لږه تبصره به وکړو په اخر کې. خو هغې چې کوم کی پوینټس دي، بنیادي نکات چې کوم دي، هغه تاسو سره شیر کوم. یو دا چې هغې وی چې زموږ سره دا ثبوتونه دي چې موږ هسپتال یا سویلین کله هم په افغانستان کې نه دي ویشتي. موږ خوارج د هغو سرپرست افغان حکومت او هغه ټکانې چې هغې ته موږ عسکري تنصیبات وایو، هغه چې موږ بالکل په ټیک نشانې باندې بار بار هغه ویشتلي دي او دغه سلسله چې دا به جاري وي. هغې وي چې موږ په دغه روان چې کوم اپریشن دی په دې کې 80 فضایي حملې چې دي هغه د افغانستان دننه کړي دي. دویمه خبره هغې دا وکړه په دغه خپل انټرویو کې چې د اقوام متحده سمیت نیمه دنیا چې کوم ده هغه دا وایي چې په افغانستان کې د 20 نه د 15 پورې ټیرریست ګروپ دي. او بل یو پوینټ چې دی هغه د هغې نشاندهي وکړه، په هغې باندې تبصره وکړه چې که چا دا خیال چې دا د پاکستان خلاف جنګ دی، دغه دهشتګردي چې کوم ده نو دا صرف د پاکستان خلاف نه دی، دا د علاقې مطلب د خطې او د پورې دنیا لپاره چې دی دغه ټیرریست کیمپونه یا د هغې سرپرستي چې څوک کوي دا خلک د هغې لپاره خطر دي. درېیمه خبره دا وکړه چې موږ 200 کسان چې کوم دي خوارج او افغان اهلکار رژیم اهلکار چې ورته هغې وایي هغه وژلي دي، 938 شدید زخمی کړي دي، 255 چیک پوسټونه چې دي هغه متباه کړي دي او 44 چیک پوسټونه د افغانستان چې دي هغه مو قبضه کړي دي. بله یو غټه خبره چې دا هغې چې کومه وکړه هغې وایي چې په 2026 کې دا چې دوی د افغان میډیا په باره کې دغه نه کله تپوس وکړی شو، د هغې په جواب کې دا ورکړه دغه پروپیګنډه چې کومه روانه ده چې په 2026 کې 113 سویلین چې کوم دي هغه د خوارجو او د افغان رژیم په حملو کې چې دي هغه شهیدان شوي. او بیا د 2015 ډیټه یې وړاندې کړه چې په هغې کې 400 عام خلک سویلین چې ورته موږ وایو هغه په پاکستان په مختلفو علاقو کې په هغې کې پنخه شوي دي، چې په هغې کې د اسلام آباد د امام بارګاه یا دغه جومات هغه تقریبا 80 کسان چې دي هغه هم پکې شامل دي. بل یو اهمه پوینټ د یو سوال په جواب کې هغې دا ریز کو چې د افغانستان طالبان یا د هغې حکومت چې کوم دی هغه د وار اکانمي پیداوار دی او ټیرریزم او وار اکانمي د هغې بزنس دی. دا ډېر اهم پوینټ دی، په هغې باندې بیا هغې نور ډیټیل چې دي هغې شیر هم کړله. د بل سوال په جواب کې چې څه وجه ده تر اوسه پورې چې پاکستان څومره اپریشنز کړي دي په افغانستان کې دننه، په هغې کې اهم کمانډران چې دي د ټي ټي پي یا د نور خوارجو هغه په نښه شوي نه دي. نو هغې وی چې دوی د منګکانو غوندې په غارونو کې چې دي هغه پټی افغان رژیم یا افغان حکومت. خو دا وی چې زموږ دپاره هېڅ ناممکنه نه ده چې کله هم دوی د دغه غارونو نه راوځي یا د دغه ټکانو نه بنکر نه راوځي، موږ یې په نښه کړو. خو موږ کوشش کوو چې سویلین چې دي هغه د انساني ډال په طور ته استعمالوي چې هغه په نښه نه شي پکې. بل د یو سوال په جواب کې ووایي چې موږ تر اوسه پورې زموږ سره ټول ثبوتونه چې دي یا شواهد موجود دي چې موږ کله هم سویلین نه دي وژلي. البته د هغې دا رویه پاتې شوې ده چې هغې په افغان اهلکار چې کوم دي هغې باقاعده د کمیس پرتوګ کې یا په سویلین ډرس کې هغې د پاکستان په فورسز او په عوام باندې حملې کړي دي. هغې دا هم وویل چې د سابق افغان آرمي او د بعض ګورنر بچي چې کوم دي هغه موږ په وزیرستان کې په نورو علاقو کې په دغه جاري اپریشن کې یا جنګ کې هغه موږ وژلي دي. ډېر واضح پیغام یې ورکړو بیا د مذاکراتو په باره کې چې موږ مذاکرات همیشه کړي دي، د بیا دپاره به یې کوو، خو د هغې چې کوم شرط دی هغه ډېر واضحه دی او هغه دا دی چې د افغانستان ځمکه چې ده هغه به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. ډېره مننه.